इन्न मतल ईसा इंदल्लाहि कमतल आदम। हाल अजीब द ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह सरा शान हाल अजीब द आदम दे इदा खड़े हो अल्लाह गलरा खावरना यहुए वता शाह पसा मौजूद शो इदा शान उरूद मख की जिक्र की व नज़ल लम्मा क़ाल वफ़्द बनी नजरान हल रअयत वलदन मिला अब नाजिल शुदा और पसेत कलच वेलियो वफ़द बनी नजरान दावन स्वारा यलसलाम ते मुनाजरा की हुई आयत दले बचे बेपलारा यानी ईसा अलैहिस्सलाम का इलाह नहीं इंसानी इंसान को बेपलारा नहीं नार निश्तो मतलब दर चला नए जवाब के नाजिल शरात इन मतल ईसा इंदल्लाहि का मतल आदम मतल माना कही इन शअन ईसा व हालहुल गरीबा मतल पमानद शान हाल गरीब शान द ईसा व हाल दागो नाशना शान आदम अलैहिस्सलाम दे खलक़हु मिन तुराब खलक़हु माना कि क़द्दरहु जसदन मिन तीन बराबर एक जुसर तीन क़द्दरहु मखसूस अंदाज़े बराबर तक़दीर तख़लीक़ मखसूस तक़दीर खलक़हु के मतलब दारी जी बिल्कुल आदम अलैहिस्सलाम खिलक़त ताम को दा मतलब है ना ताम शुनु बिया आदम अलैहिस्सलाम दो वजूद से मतलब माना दादा चिदा जुसे बराबर का मखसूस अंदाज़ा सब के नवाज बियाई वर्तवी कुन फ़ैको यानी बियाई मौजूद को सब के वाज खलक़हु इदा जुमला मुफस्सिरा लिमा लहू शुब्बिह ईसा बिहा जुमला तफसीर कौन की अगी माना कि दागी मानी दो वजना तशबीह रशवी आदम अलैहिस्सलाम सर ईसा इन वजह शिबह दा जुमला मुफस्सिरा लिवजह शिबह वला मौज़िअ लहा यदीन पारा मौज़िअ राबी निश्ता यानी सो मखके पारा हल द नस्ब रफ़ वगैरह के नदे वाक़ई मौज़िअ राबी निश्ता वला मुस्तनफ़ बाब अत्फ़िल क़िस्सत अलल क़िस्सा من بعد ذكر القصة بعد القصة أطبق نشتا خلق آدم من تراب داوس وضاحت کی دا وجه الشبه اور سشی کم مقصود دا پار جی دا تشبیر کر شوی دا غی وضاحت ان الزام پلا کافر پیدا کړ الله تعالی آدم نخورنا آلتا آدم علیہ السلام آلتا این آدم علیہ السلام دپارا لار خونو نمور ندا سے حال دیسا لے گا بے پلار پیدا کړ سرد دینا چی وجود من غیر ابن و امین ډیر ناشنا دے اور ډیر لوی خارق للعادت دے دو وجود بغیر ابنا وشبه الغریب بالاغرب تشبیه دی امر غریب وکړه شو چې خلقت عیسی دی غرب سره خلقت علم پیر بار چې شیر خکټ کون کې خصم نه پاره ان دا خصم د خصومت ته پاره او احسم او خکټ کون کې لمادت شبهتی د بنیاد د شوبې دا غره پاره کله چې دی وګوري باغی کې چې اغرب دی ډیر ناشنا لري دا غي ناشنا غړل صالح السلام خلقت بلا اب ناشنا غړل دی نو ځکه الہ ورته نو دې کې چوغورو نو دا شوبه ختم شي وان بعض علماء دا اوس قصه کې نقل کړي انه اسر بالروم د روم کې قیدی شو یعنی کفارو
نصاراو سره قیدي شو او گرفتار کړو. قال لهم نو دا عالم هغو ته ووایي تاسو ولې عبادت کوئ عیسی؟ هغو ویل انه لا بل ځکه چې پلار نشته نو الہ وایي. نو عالم ورته آدم اولا آدم په عبادت سره بیا اولاد چې دا خو مور او پلار نشته. هغوی دا یو خبره ختمه شوه. هغو بیا وایي کان یحیی الموتى دا دلیل دی چې الہ وایي. بیا عالم ورته فحزقیل اولا حزقیل علیه السلام بیا اولاد په دې اولوهیت سره لأن عیسی احیا 4 نفر وحزقیل 8 آلاف. عیسی علیه السلام ژوندي کړي 4 کسه او حزقیل علیه السلام 8,000 ژوندي کړي. وقالو بیا هغوی کان یبرئ الاکمه والابرص روغو به ورزادي ړوند او برګي والا دا اولوهیت نه. نو بیا خو جرجیس علیه السلام اولاد په اولوهیت کې نو طبخه نور خو څنګه په خپل هغه پوخ شو وسوځولی شو بیا روغ ودرېد. اور پې هغه ونه اور ته هغه نه پخولو سیزلو نه پس روغ ودرېد په خپل هغه. نو دومره غټه بیماري ده په خپله روغه شو ولیکل. ثم قال له كن فيكون خلقه من تراب یعنی د هغه جثه په یو مخصوص اندازه جوړه. بیا ورته ووایي شه قال له كن دا وایي تعبیر دی د دې نه انشاه بشرا بیا یې پیدا که بشر برابر یعنی صاحب کې واچو انشاه بشرا نه تعبیر کړی دی په دې سره قال له كن ويكون نو هغه وجود تراغه وجود ترازی یعنی وجود ترا افکان وای دا یو کونو چې دی کنه نو دا ګرچ مضارع ده خدا په معنا د کان سره فکان یعنی وجود ترا مضارع ول راوړی دا وای دا حکایت حال ماضیه حکایت حال ماضیه یعنی د حکایت یعنی استهزار د حال ماضی نه به تور حکایت چې گویا کې هغه وخت کې اوسې او دا حکایت او دا ثم چې راغلی دی نو دا د ثم قال له وای دا چې راغلی دا ترتیب د خبر په خبر دی ترتیب د مخبر عنه لپاره نه دی یعنی کوم حقیقت وجود ته دی آدم علیه السلام الله جوړ کړه خاورې صاحب کې واچول هغه د هغې د ترتیب بیانولو دپاره نه دی. یو خبر دا دی چې الله آدم علیه السلام خاورې نه جوڅه جوړه کړه. بل خبر دا دی چې بیا تام کو بشر دا یو اخبار بل اخبار په ثم سره عطف کو دا پر تاخیر د یو خبر د بل خبر نه د خبر هغه مخبرانو کې ترتیب هغه نه دی ای کې د یو د بل نه تاخر نشته. الحق من ربك لا تكن من الممترين ترکیبی کوي وی خبر مبتدأ محذوف ايه هو الحق فلا تكن مکیگا من الممترین لا تكن کی خطاب چاہتا رہے نو یو خدار چی ہر یو مخاطب ایوہ السامع شک کون کلا نور خلق ته خطاب د نبی علیہ السلام علاوه هر یو مخاطب هر یو ټول خلق سامعین او تعویل د کل واحدین سره غسل شوی د خطاب ورته الشاکین نو دا خو ظاهره و چې ټول ځینې خلک شک کوي نو هغو ته امر شي چې شک مه کوئ. دا هم احتمال دی چې دا خطاب نبي علیه السلام ته او دا بیا من باب التهییج لزیادت سوال د راپورچتولو زیادت مضبوطی باندې نبي علیه السلام باره کې سوال پیدا کړي چې شک وانه کوي نو دې منې کولو څه مطلب دی؟ نبي علیه السلام معصوم دی امتحان شک نه نو دا تهییج د راپورچتول زیادت مضبوطی خم مضبوط شي په عدم شک. ومن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم پس چاچی مباحثه وکړه ستا سره عیسی علیه السلام په باره کې ستا نه چې راغلی تا ته علم اوس ووایه راشئ
وبلو زامن زمونږه او زامن ستاسو دا ښځې زمونږه او ښځینانه ستاسو نفسونه خپل او نفسونه ستاسو بیا به مباهله وکړو څه وګرځوو لعنت الله او دروغجن فيه کی ضمیر چاته راځي من حاجه کې څوک مراد دي من النصارى فيه کی مجرور ضمیر عیسی عیسی بعد ما جاءك من العلم وما جاءك څه شی من البينات الموجبة العلم علم نه راځي دا هغه ذریعه راځي نو بینات موجبه ده علم علم خو په موضوع علم کې په بینات سره وجود ترش وما او دا ماجا کې معنا د الذين موصولي استاغه چې راغلی تا ته هغه څه شی دی د علم بیان دی لفظ ما او علم کے مراد دے موجبات علم فقل تعالوا راشی تعالوا لفظی معنی کی راشی تعالوا مراد ظاہری راتک نہ دے پخپو والمراد المجیء بالعزم والرائے راتک دے پازون یعنی عزم کیو رائے جوڑا کئی تو څنګه چې توې بلتا راشي چې فکر وکړو مونږه په دې مسله کې راتلو څه مراد دی عزم کوي دی ادو ابنانا ابناکم یدعو کل منا تقابل جمع سر راغلی دی تقسیم الاحاد دی روب بلی هر واحد زمونگا او ستاسونا زامن خپل او زنان خپل او نفس خپل مباهلیتا نو رابلل دی مباهلیت ابلل ستا مباهلیت ثم نبتهل بی مباهلو کو نبتهل دا باب افتعال لی خدا فمانا دا تفاعل لی ثم نتباہ حفظ کی تو مقابلہ موجود تقابل موجود بطرفی مباهلہ ستوی تباہل بأن نقول فدی طور چوائیو بحرت اللہ الکاذب منا منکم لعنت اللہ دی کاذب منستاسو کی منستاسو کو چکم یو کاذب کم فریق کاذب بحلہ ستوی والبحرت بالحتح والدم اللہ حورک ویلکی وبحلہ اللہ لعنه وابعده من رحمته واصل الابتحال هذا یعنی دا لعنت التبعید رحمت یا مستعملی کی بہرہ ابوا کی چپائی کی مبالغہ اکڑی شی اگرچہ التعان نہیں ہے تو ابتحال لکھی لعنت پکڑے وروی انه لما دعاهم للمباهله منقول دی نبی علیہ السلام کنا داخل قبل المباهله تا قالوا بي حتى ننظر تردی چې موږ مشورو یعنی موږ له مهلت راک تردی چې موږ وګورو حتى ننظر معنی دار موږ له مهلت راک سوچو نو پاغو کی عاقب کسو په وفات کی وکانه دارایهم دا دي خاون درایو نو خيار سره پلو تیوی کسانو تا پلو مرګرو ته ځان نشو مرګرو تیوی والله لقد عرفتم يا معشر النصارى ان محمد النبي مرسل قسم دي جماعت النصارى تاسو پوهیږئ چې دا حق پیغمبر دی او بهاله نه کړی یو قوم پیغمبر خپل سره چرتم ژوندی پاتې شوی مشر داغي او یا زرغون شوی کشر داغي یعنی ټول تباه کیږي مشر تر کشر پورې که تاسو تاسو وکړئ تباه به شئ که خامخا تاسو نو اول خدا چې ایمان پرې راوړئ که تاسو یې با کوئ الا الف دینکم مگر خطل خپل دین پورې الف معلوف کېدل ټینګېدل په خپل دین یعنی که تاسو خامخا وایئ چې خپل دین نه جدا کیږو نو صلاحیت نه پرېږدو نو بیا داسې وکړئ مواد الرجل پس مصالحت وکړئ دې سړي سره او صحیح خپل بلال سب جوړ او سب څه طریقو کې څه ورکوئ او روزانه ځان فارغ کړئ اول خو ایمان راوړئ که نه یې داسې وکړئ نو راغله نبي علیه السلام ته پس د دې مشورې نه وقد غدا نبی علیہ السلام سر وخت راوتلو د مباهله په نیت محتضرا الحسین ترخ کې اون کې حسین درا او نیون کې او بلاست حسن مشورو او فاطمه را روانو اور پسې او علی غیب فاطمه پسې را روانو نبی علیہ السلام فرمایل اذا انا دعوت فامنوا کله زه دعا کوم نو تاسو امین وایي خپلو بچو ته فاطمه وایي ته قال اسقف لري نبی را روان دی نبی علیہ السلام دی سرینی اسقف نجران اوی نام زبیر النما یا معشر النصارى انی لا ارى وجوها لو شاء الله يزيل جبلا من مكانه لزاله بها
زینم سمخونه یعنی دا داسې مخونه دي چې ینم دا نبی علیہ السلام او ورسره کسان کله وغواړي چې لرې کړي غر د خپل ځای نه دوی د وجه نه ازاله بها په دې مخونو لرې کوي فلا تباهلو مباهله مه کوئ کنې تباه شي او پاتې ونې شي مخته زموږ یو نصراني تاسو یوازې نه ټول به ختم شي قالو دوی راغله یا ابوالقاسم احترام لفظي وي رأینا موږ رایې جوړه کړه دا چې موږ تا سره مباهله نه کوو صالحت بیا وکړه نبي علیه السلام دوی سره على 1000 حله كل سنه 2000 جوړې هر کال کې به تاسو جامې راوړئ 2000 جوړې دا خراج قال عليه السلام والذي نفسي بيده ان الهلاك قد تدلى على اهل نجران هلاکت رازمن شوی نجران باندې لا عنو کدوی لعن کړی دا ولو لا عنو کدی مباهله کړی وي لموسخو کړه د وخنه ولو لا عنو کدی ملاعنه یعنی کړی وي مباهله موسی ولا موسی وکړه د وخنه دینو دا دي اوس عذاب پر ازوړن در پاس